أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ انعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 31 32 33 درې آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. د مخکې آیات کې تیر شو چې الله رب العزت به دوی ته په ورځ د قیامت باندې فرمایي چې فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، د خپل ګناهونو په وجه باندې د خپل انکار په وجه اوس دغه عذاب چې دی نو هغه څه کوي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې یقینا تاوانیان شول هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې د هغوی د الله ملاقات چې دی نو هغه دروغجن ګڼلو، یعنی دوی د دې خبرې نه انکار کولو چې ورځ د قیامت نشته، ورځ د قیامت باندې چې بیا کم پاسېدل دی دا نشته، الله په دربار کې حاضرېدل چې دی نو هغه دا نشته. نو الله وایي چې نو ته والا پته ولګي حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة چې کله دوی ته راشي دا قیامت چې دی نو هغه ناګهانه ناڅاپه، نو بیا به په دغه وخت کې دوی ډېر چې نو هغه حسرت افسوس کوي، خو دغه حسرت او افسوس چې نو دا به ولې هېڅ پیدا نه ورکوي. اوس قیامت دی چې نو هغه ساعت وي، نو وایي ساعت ورته د دې وجې نه وویلو چې دا قیامت به چې نو هغه په یو ساعت کې چې نو هغه به برپا شي. دویم چې نو هغه دا دی چې په دې کې به د ټول خلایقو د کم وخت نه چې دنیا جوړه شي د هغې نه واخله او د دنیا د اخرنۍ وخت ساحته پورې چې په کم وخت باندې دنیا چې دی نو هغه ورانه شوه ختمه شوله، نو د دغه وخته پورې چې څومره چې دی نو هغه د خلق او څومره مخلوقونه خلایق راغلي د دې ټولو حساب چې دی نو هغه به دا په یو ساعت کې نیمې ورځې نه مخکې چې نو هغه به وشي، نو ځکه دې ته ویلی کېږي ساعتو. بیا الله رب العزت وایي چې دا قیامت به دوی ته راشي بغتة ناګهانه. اوس ناګهانه به څنګه راځي؟ نو حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دا دی، وایي چې نو ورځ د قیامت چې واقع کېږي نو دکاندار د هغه به خلکو له کپړو ورکوي، تان به یې راغیستی، تان به یې کولاو کړی، کپړه به چې نو هغه به تان کوي، ناڅاپه شپېلی به ووالی شي، دی به دغه کپړه تان نه کړي او د هغه قیامت به راشي. ښځې مور چې نو هغه به بچوړی غېږې ته به یې اچولی، پی به یې ول ورکوي، د هغه به لا ګوټ چې نو هغه کړی نه وي، قیامت چې نو برپا به شي. دکاندار به چې نو هغه دکان چې نو ګاهک له سودا ورکوي، نو هغه له به چې نو سودا ورکوي، پیسې به دې اخلي، پیسې به یې لا اخیستې نه وي چې نو قیامت به راشي. دغه شانتې څوک خوراک کوي نو هغه به خولې ته نوړی کوي، نوړی به یې لا تېره کړې نه وي او د ده چې نو هغه قیامت به برپا شي. نو الله وایي حتی د دوی نه قیامت به راشي بغتة ناڅاپه قالو یا حسرتنا، نو دوی به وایي های افسوس دی علامه په هغه څه باندې فرطنا چې موږ په هغې کې کمی کړی. دا یاد ساتئ عربۍ کې چې نو دوه لفظ استعمالیږي، یو افراد دی او دویم تفرید دی. افراد د باب افعال نه چې نو هغه راځي او د دې معنی چې نو هغه د زیاتي، او دویم چې نو هغه تفرید دی دا د باب تفعیل نه راځي او د دې معنی چې نو هغه د کمی. نو دوی به بیا افسوس کوي چې فرطنا مونږ چې په قیامت په باره کې دا کم کمی کړی، مونږ وی چې قیامت خو نشته، قیامت چې نو هغه به کله راځي، د الله د پیغمبرانو چې مونږ تکذیب کړی دی، نو دوی به په دغې باندې بیا افسوس کوي چې کاش مونږ دا کار نه وی کړی، مونږ د دغه پیغمبر خبره منلی وی، د الله چې نو هغه کلام مونږ منلی وی. وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. الله وی چې نو دوی په ورځ د قیامت باندې چې نو بار کوي با خپل چې نو ګناهونه خیانتونه،
دوی چې څومره هم خیانت کړی سوره چې نو هغه ګناه کړی نو دغه ګناه دغه خیانت په ورځ د قیامت چې نو دی له الله پاک شکل ورکي هغه خیانتونه چې نو هغه یا په کم صورت کې هغه وي دغه به د انسان د پاسه چې نو هغه به بار شي او د انسان چې نو دی به محشر طرف ته د الله مخې ته چې نو هغه به بیاي حدیث مبارکه کې راځي ته مسلم روایت هم نه او دغه شان جامع ترمذی چې نو هغه ذکر کړي مفهوم ادا دی وای چې په ورځ د قیامت کم سړی چې نو اوخ پټ کړي جو د پملا باندې به اوخ سوري او هغه به را رواني چغه به وباسي کچا غوایا پټ کړي نو غوایا به کچا بیزه پټ کړي جو بیزه به کچا چرګ پټ کړي نو چرګ به کچا بل یو شی پټ کړي نو دا به د اجنه تفسیر ذخیرۃ الجنان کې لیکلي چې یو پیرت نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا روایت نو هغه بیان کو نو په هغه وخت کې نو هغه یو کس ولو چې هغه مذاق وکاو لکه بعض کسانو په طبیعت کې نو هغه مذاق چې نو هغه سیواوي پاره خبره باندې مذاق کوي نو یو کس نو هغه وی چې حضرت یو سړی سلور 15 خان پړ کړي نو د په وجود بدور او خان څنګه راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل لټول نمخ کې دا خبره واوره چې د الله او د الله د پیغمبر چې کم حدیث او کلام په دې کې بګوره دویمه خبره د سره نه کی کنه دا به د ایمان نخلاص کی د دې مبارک صرف چې نو هغه دا خبره ده آمنا وسلم ده زمونږ په ایمان دی چې الله او د الله پیغمبر ویلي زمونږ په دې باندې ایمان دی بالکل دا حق او سچ دی بیا ورته هغه نه ورسته وی ویلي تاج نه نو هغه د حدیث د حضور نه اورېدلې هغه مفهوم ورته وی چې په ورځ د قیامت به د یو کس نو هغه وجود دومره غټ به چې داغه د دیو ولې د دیو کې او د دې دواړو اوګو په مینځ کې وچنه نو هغه دوره فاصله چې درې ورځې سفر وکړي نو دغه صاف سوچې نو فاصله به تې نه کی وی ولی تا د حضور چې نو هغه د حدیث نه اورېدلې چې په ورځ د قیامت به د یو جهنمی د ناس ته زه دومره چې نو هغه لکه د دې زینوالو پلان کېږي بیا ورته چې نو تا د حضور د حدیث نه اورېدلې چې نو ترمذی روایت نه ذکر کړي چې دا چې نو په ورځ د قیامت به یو جهنمی چې نو هغه بسوي داغه یو غاخ دا به د احد د غر امري نو چې بیا 2 غاخونه شول نو سوره غټ وجود شو نو آیا په دې باندې دا ټول لاتلې شي کنه نو چې الله د الله پیغمبر او آمنا وسلم نه زمونږ په ایمان دی نو الله وی دوی بدا کوي بیا د جلالین په حاشیه باندې هم لیکل دي او تفسیر خازن چې نو هغه نقل کړي دي وای کله چې د خلک په ورځ د قیامت مسلمانان او کافران دوی د قبرونو را پاسي نو د مسلمان مخې ته بچنیانو هغه په یو خپل اعلی صورت کې جنو هغه یو صورت بچنیانو هغه راسي بهترین خپل صورت به نو هغه ورته چې هل تعرفني تاسو او په جندلم زو څوک یم نو دې ورته چې ما خو تو نه پیژندلې ته څوک نو هغه ورته چې زستا هغه دنیا غ عملونه ما نیک اعمال چې هر وخت به زستا د پاس سورم ګناه ته به مینه پر خو د د الله دا حکم نه د پیغمبر دا حکم دی دای طریقه نو وېزو سه نو هغه ستا عمل یم وسم زین زما شات راوخه جا او زبتا د الله رب العزت چې نو هغه دربار ته حاضر کم یوم نحشر الى الرحمن وفدا نو هغه کې نو هغه ذکر کړي یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا او دویم چې نو هغه وی به کم سره دنیا کې بد عمل کړي نو دغه انسان مخې ته چې کله د قبر نه راپاس یو بدترین بد شکل چې نو هغه صورت به وي ښه بدبوی چې نو هغه بر دی خيږي نو د هغه بد ته وای چې هل تعرفني تاسو او پیژندلم د ورته چې ما خو تو نه پیژندلې تو څوک نو هغه ورته زستا چې نو هغه بد عمل یم چې ټول عمر ته په دنیا کې په خواهشات باندې چلیدلې د الله حکم باندې ټکراوالو د الله د پیغمبر خلاف سنت طریقو چې نو خلاف باندې ځون تیرولو زستا هغه خواهشات چې نو هغه یم او هغه به د پاسه د تبصور شي او د بوسوي چې زرا از چې زو الله دربار ته حاضر کی یو بل روایت کې چې نو هغه کو سره دای وسلام ذکر کړی دي چې دغه قبه صورت چې نو هغه څنګه دی روان شي د سی وسره هغه روان شي نو چې کله د سره دغه صورت روان دي چې ایت ګوري نو د بده یری کې نور به هم خوف زده کیږي د ورته چې تو سو کې مصیبت په ما پسې چې نو هغه روان شي نو هغه ورته زستا غبد عمل یم زوبه چې سو می د الله دربار ته نه رسول او د اجنه می جهنم ته نه رسول آی پورې زستانه نشم لري کېده نو ځکه الله وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون وما الحیات الدنیا الا لعب وله الله وین د ژوند د دنیا مگر دا چې نو هغه لبه ده دا چې نو هغه لوبې دی ولهو او تماشه ده
دا دنیا ژوند چې دی نو هغه فاني ارضي دی، مختصر چې دی نو هغه دغه ژوند دی، دې ژوند چې دی نو هغه د دې نه ما سوا نور څه نشته. یعنی د دې دنیا په شیزونو پسې کور پسې شوې، د دې مثال خو دې دی لکه څنګه چې دی نو هغه یو لب او تماشه په دې پسې به نه کېږي. د دنیا دا ژوند دا خو د آخرت د جوړولو دپاره دی چې په دې په وجه باندې انسان ځان له خپل آخرت جوړ کړي، نو په دې باندې به تو خپل آخرت جوړي. یو لبا او یو چې نو لهو ده، نو لهو چې نو هغه یا ساتي دا هر بے مقصد شیز ته ویلې کېږي. هر هغه شیز چې د هغې څه مقصد نه وي، نه دنیوي څه مقصد یو نه چې نو هغه د آخرت څه مقصد وي، نو هر بے مقصد شیز د هغې ته لهو ویلې کېږي. او لعب دا ویلې کېږي هر هغه شیز ته چې هغه انسان چې نو هغه مشغولی. لکه خلک چې نو هغه مثال په تور کې کرکټ کوي، فوټبال کوي، داسې بیا نور ګیمونه قصې دا کوي، نو چې کم شی انسان مشغولی د الله د ذکر نه وباسي، عبادت نه وباسي، د دې نه وباسي، نو چې هر هغه شی چې هغه انسان مشغوله ساتي نو دغه ته لعب چې نو هغه ویل کېږي. نو الله وایي مل حیات الدنیا الا لعب ولا الدار الاخرة خیر للذین یتقون. او الله وایي آخرت کور دا ډېر غوره دی دای کسان دپاره چې څوک تقوا ساتي. افلا تعقلون قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. د دې شان نزول متعلق نو هغه لیکلی دي وایي چې نو یو بیره اخنس بن شریق او دا هغه سره چې نو ابو جهل دوی دواړه چې نو هغه یوازې ول، لکه څنګه چې نه مخکې درس کې تیر شول چې دوی به راتلل د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه مجلس ته به راتلل، په کې به قرآن اورېدلو. نو دوی دواړه چې نو دا دواړه سرداران ول دوی یوازې شولو. نو چې کله دوی دواړه یوازې شولو نو په دغه کې ورته اخنس بن شریق د ابو جهل ته یا ابو الحکم، دا ته مخکې ابو الحکم، بیا وروسته نو ابو جهل شو چې اسلامي ټکراو کو. نو هغه ته وی تا ته چې نو هغه د محمد علیه السلام څنګه ښکاري. یو روایت کې چې محمد بن عبد الله چې نو هغه ته څنګه ښکاري، آیا هغه چې نو صادق دی او که کاذب دی. نو ابو جهل ورته په خدای قسم چې دی رښتینی او حق او سچ سړی دی، مونږ در وسه پورې په دغه چې نو نه څه خیانت لیدلی دی، نه مو پکې څه دروغ لیدلی دی، نه مو چې نو هغه څه بد اخلاقي مو لیدلې ده. دوره زمانې چې نو هغه زمونږ سره وشوله، خو مونږ چې کله په د تجربه کړل نو دی مونږ په هره خبره کې امین او صادق چې دی نو هغه منتلی دی. نو وی چې کله دی امین او صادق دی نو بیا د کم چې دعوت ورکوي د الله د وحدانیتو او د خپل رسالت، نو بیا دا خبره ولا منو ولې نه، دا منل پکار دی کنه. تفسیر خازن چې نو هغه د واقعي ذکر کړل ټول چې نو هغه روایت راځي. نو وی ابو جهل ورته چې کچرته مونږ دی ونیو نو په قریشو کې چې نو هغه د مختلف خاندانونو حضور علیه الصلاۃ والسلام خاندان مت کې نو هغه بنو د چې نو هغه بنو قصی راځي. نو وی چې بنو قصی دا هغه خو به ټول فضیلتونه زمونږ نه ویسي، نو باقي قریش له څه پاتې شول. د مدینې نو هغه لیوا جنډه د دوی سره د مقصد د قیادت د قریشو د بنو قصی سره دی. دغه شان چې نو هغه د دین علاوه د حاجیانو چې نو وبس کل د هغوی خدمت د دوی سره دی، د بیت الله شریف خدمت چې نو هغه د دوی سره دی، او اخرنی پیغمبر دا مونږ په دوی کې تسلیم کو، دا پیغمبر په دوی کې شي. نو باقي قریشو ته چې نو هغه څخه مونږ له سره کې نو یې چې نو هغه صرف د دغه ضد په وجه انکار کوم چې دا ټول فضیلتونه چې نو هغه په قریشو کې بنو قصی ته چې نو هغه میلاو شي. نو په دغه وجه نو الله رب العزت دا آیات راولېږلو چې ګوره دوی ستا د پاک دامنۍ، ستا د صداقت، ستا د امیندارۍ چې نو هغه قایل دي. دوی د دې چې نو هغه خو قایل دي، خو که دوی انکار کوي نو محض دوی د الله جل جلاله د آیاتونو چې نو هغه څه کوي، انکار کوي. نو دا آیات رالو انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، دی تا نه دروغجن کوي ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، لیکن ظالمان چې نو هغه د الله د آیاتونو چې نو هغه انکار کوي. الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي. قد خسر الذين یقینا پتاوان کې پریوتل الذين آکسان کذبوا چې دروغ غنلو بلقاء الله ملاقات د الله تعالی، حتی تر دې اذا جاءتهم الساعه بغته چې راغلی دوی ته نو قیامت ناګهانه ناڅاپه، قالوا نو وای بدی یا حسرتنا هاي افسوس دې علی ما فرطنا پاغه چې کمې کړې مونږه فیها پاغه کې، وهم او دې
يحملون اوزارهم اوچتیب اوزارهم خپل د گناهونو پیټي اعلی ظهورهم په خپل شاګانو اعلی خبردار سا ډیر بد دی ما هغه گناهونو پیټي یزرون چې دی اوچتای پورته کوي ومل حیات الدنیا او نه دی ژوند دنیا الا لعب مگر لب دی ولهوا او تماشه ده وللدار الاخرة او البته کور د اخرت خیر ډیر غوره دی للذین دای کسانو د پاره یتقون چې پرهیزګار دي تقوا کوي افلا تعقلون آیات سن پويږي قد نعلم بشک مونږ پیژنو انه لا يحزنك الذي غم جن کی تعالی رزر اور یعنی خامخا غم جن کی تعالی را هغه خبر یقولون چې دی وای فانهم پس بشک دی لا یکذبونک تکذیب نه کستان درو جن کی تعالی ولکن الظالمین لیکن دا ظالمان بیاات الله یجحدون د الله د آیاتونو انکار کوي